Assalamu alaikum dear student and welcome in your lecture number 14. नन जमुंगा टॉपिक ते effect of heat on nitrate, carbonate and hydrogen carbonate of group first है. तदेना मख के मंगा द group first है चिकम elements थी दागे द ऑक्सीजन सरा reaction करे हो او بیا یو د هغې د اکساید چې کوم دي د ګروپ فسټ دی د هغې د واټر سره او د ډایلوټ ایسډ سره ریاکشن کړی په هغې کې مونږ یو شارټ غونته کې ټاپک چې دی هغه پاتې کړی و نو اول د دې ټاپک نه به مخکې افیکټ اف هیټ نه مخکې مونږ به هغه شارټ ټاپک وکړو او هغه زموږ سره دی ریاکشن اف ګروپ فسټ ایلیمنټ وید کلورین د ګروپ فسټ ټول ایلیمنټ چې دي لکه دا د ګروپ فسټ زما سره یو میټل شو دا به د کلورین ګیس سره ریاکشن وکړي نو موږ له به راکړي میټل کلورایډ MCl د بیلنس کولو دپاره دلته کې 2 ولګوئ دلته کې 2 ولګوئ مطلب دا دی که زه د دې ګروپ فسټ د هر یو میټل د کلورین سره ریاکشن وکړم نو ماله به راکوي کارسپانډینګ کلورایډ لکه دې چې ماله راکړو میټل کلورایډ راله راکړو لکه څنګه چې مونږه لیتیم شو د دې ام په ځای ته واخلم لیتیم پلس کلورین نو دا به ماله راکړي لیتیم کلورایډ داسې که زه سوډیم واخلم پلس کلورین نو دا به راکړي 2 سوډیم کلورایډ که داسې که زه پوټاشیم واخلم دا به ماله راکړي 2 پوټاشیم کلورایډ بالکل سمپل ساده ریاکشن دی لکه دی وایي که سوډیم فرض کړئ موږ برنینګ وکړو د کلورین سره دا موږ له انټنس اورنج فلیم راکوي لکه څنګه چې په اکسیجن سره موږ د ریاکشن کوو نو ټول الکلی میټل که زه جنرلی د هغې لپاره ام ولیکم میټل تاسو په بک کې ایکس لیکلی که ایکس لیکئ او که ام لیکئ نو دا به موږ له څه راکوي کارسپانډینګ کلورایډ به الله کوي نو دا زموږ سره یو شارټ کټ ټاپک د پریویس لیکچر نه پاتې شوی و اوس راځو خپل ننني ټاپک له هغه زموږ سره دی افیکټ اف هیټ ان نایټریټ که زه د ګروپ ستاسو دا ټاپک بیسیکلی په دې بک کې ډېر اوږد ټاپک دی ستاسو په دې بک کې دا دی افیکټ اف هیټ ان نایټریټ کاربونیټ اینډ هایډروجن کاربونیټ نو ما ته صرف دې ځای پورې راغستی دی دا دویمه حصه چې ده explaining the trend in term of polarizability یا polarizing power of the positive ions or the cation نو دا دویمه حصه چې ده دا به موږ بیا بل ټاپک ایکسپلین کو نو اول دا دی چې زموږ سره د ګروپ فسټ نایټریټ دا څه شی دی مطلب دا زموږ سره شو میټل نایټریټ داسې فارموله وایي که زه د ګروپ فسټ کاربونیټ والم دا به شي میټل کاربونیټ کاربونیټ 2 ویلنسي دلته کې ولیکم 2 او که زه د ګروپ فسټ هایډروجن کاربونیټ والم زما سره به شي ام هایډروجن کاربونیټ ویلنسي 1 د نو یو ام سره ولګي نو زما سره دا ټول شو دا درې لکه میټل نایټریټ میټل کاربونیټ او میټل هایډروجن کاربونیټ دا درې وانه کمپاوند دي زما سره د ګروپ فسټ دا زه هیټ کما په ده باندې به په دې میټل نایټریټ په دې میټل کاربونیټ په دې میټل هایډروجن کاربونیټ باندې به د هیټ څه افیکټس وي لکه دا یو به واخلم میټل نایټریټ دا ما څه کو هیټ می کو نو آیا د سره به دا ریاکشن به کېږي که نه به کېږي او که کېږي نو ماله به څه راکوي سیملرلی دا میټل کاربونیټ دا ما هیټ کو نو چې آیا د دې به هیټینګ کېږي که نه به کېږي او که وشي نو چې ماله به څه راکوي سیملرلی میټل هایډروجن کاربونیټ دا ما هیټ کو نو چې آیا د به ډیکمپوز کېږي ماتېږي به که نه ماتېږي به او که مات شي نو دی به ماله څه پراډکټ راکوي
نو دا بیسیکلی زمونږه نننی ټاپک دی. نو افیکټ آف هیټ، نو دې ته مونږه ترمل سټیبیلیټي هم ویلی شو. ترمل سټیبیلیټي، ترم وایي هیټ ته. آیا دا نایټریټ کاربونیټ او هایډروجن کاربونیټ چې دا هیټ ته څومره رزسټنټ شو کوي، څومره سټیبل دی، آیا چې دا زه هیټ کوم نو چې دا به ماتېږي، ډیکمپوز کېږي به که نه به ډیکمپوز کېږي؟ نو که دا په لږ هیټ باندې ډیکمپوز کېده نو زه به وایم چې ترمل سټیبیلیټي کمه ده، ترملي څه دي انسټیبل دي. او که دا ما ولا زیات هیټ هم ورکړو او دا نه ډیکمپوز کېده نو زه به وایم چې د دې ترمل سټیبیلیټي ډېره زیاته شوې ده. نو په دې ټاپک کې مونږه بیسیکلی هم دا ډسکس کوو چې افیکټ آف هیټ، د هیټ افیکټ په څه باندې، د دې فسټ ای په نایټریټ باندې، د ده په کاربونیټ باندې او د ده په هایډروجن کاربونیټ باندې به د هیټ څه افیکټ وي، یا موږ ویلی شو ترمل سټیبیلیټي آف نایټریټ کاربونیټ اینډ هایډروجن کاربونیټ. او د دې ټاپک د دویمه حصه چې ده، آیا دا فرض کړه انسټیبل دی، ډیکمپوز کېږي، نو چې ټرینډ به یې صحیح په ګروپ کې زه په ښکته باندې راځم نو دا ترمل سټیبیلیټي به یې سیوا کېږي او که کمیږي به. نو راشئ د اولنی ټاپک کې والو. اولنی ټاپک زموږ سره دی، دا زموږ سره دی افیکټس آف هیټ آن نایټریټ. اولنی زموږ سره شو افیکټ آف هیټ آن نایټریټ. نو د نایټریټ زموږ سره دا په ورموله ده میټل نایټریټ، دا زه هیټ کومه نو زما سره به چې آیا دا به د هیټینګ سره ډیکمپوز کېږي به، ماتېږي به که نه به ماتېږي. ستاسو په دې بک کې اولنی چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی، دی وایي د کمپاؤنड آف ګروپ فسټ ایلیمنٹ آر مور سټیبل ټو هیټ دین د کارسپانډینګ کمپاؤنड آف د ګروپ سیکنډ ای with the exception of lithium compound. نو دا ټاپک تاسو په دې باندې پرېږدئ. دا چې موږ د فردر دا ټول ټاپک کمپلیټ کړو تاسو به د دې سینټنس مطلب بیا پوه شئ. دا بیسیکلي د دې ټاپک د دویمې حصې سره د تعلق دی. نو اولنی موږ اخلو نایټریټ. نو دوی وایي جنرالي زموږ سره چې موسټ نایټریټس دي، جنرالي نایټریټ چې کوم دي زما سره نایټریټس دي. نایټریټس دا چې موږ جنرالي چې هغه که د فسټ ای نایټریټ دی او که د هر څه نایټریټ دی، دا چې کله موږ جنرالي هیټ کو نو دا انسټیبل دي، دا ډیکمپوز کېږي زموږ سره. د دې کم میټل نایټریټ چې دي نو میټل اکساید راله راکوي پلس دا موږ له راکوي نایټروجن ډای اکساید او پلس اکسیجن. د جنرالي دلته کې د فسټ ای خبره نه ده، خو جنرالي وایي زموږ سره چې د موسټ میټل کم نایټریټ دي نو دا چې موږ کله هیټ کوو نو دا موږ له راکوي د دغې میټل اکساید راکوي، نایټروجن ډای اکساید راکوي او اکسیجن راکوي. نو راشئ اوس د فسټ ای اولنی ممبر چې دی دا موږ سره دی لیتیم نایټریټ. لیتیم نایټریټ موږ څه کوو هیټ یې وکړو نو دا به موږ له راکوي د دې میټل اکساید، نو زموږ سره راغی لیتیم اکساید پلس نایټروجن ډای اکساید او پلس اکسیجن. دا ریاکشن ما بیلنس کړی دی، ځان یې بیا بیلنس لیکئ. بیلنس کول څه ګران کار نه دی. اوس د دې دا لیتیم خو دا جنرال ټرند ورکوي، خو دا د دې ګروپ باقي ممبر چې دي هغه موږ له دا کمپاؤنډ نه راکوي. نو ادر نایټریټ آف فسټ ای دا موږ له څه راکوي، زه به واخلم جنرالي میټل نایټریټ او دا ما هیټ کو، دې له ما څه ورکړو هیټ مې وله ورکړو، دا سمبل موږ هیټ دپاره لیکو. نو دا راکوي میټل نایټرایټ د NO3 په ځای باندې راکوي NO2 او پلس اکسیجن، دې ته ویلی شي میټل نایټرایټ. د نایټرایټ په ځای باندې ورته ویلی شي نایټرایټ. ها اگزامپل به موږ اوس واخلو. زموږ سره لیتیم خو موږ له لیتیم اکساید راکوو، نایټروجن ډای اکساید راکوو او اکسیجن راکوو. لکه اوس بل سوډیم دی، نو سوډیم
नाइट्रेट دا چې موږ هیټ کو دا به مال راکړي سوډیم نایټرایټ او پلس اکسیجن دیسې پوټاشیم نایټریټ دا چې موږ هیټ کو دا موږ راکړي پوټاشیم نایټرایټ او پلس اکسیجن اینڈ سو آن دغسې نو ستاسو سره سیمپل شو د ګروپ فسټ ا نایټریټ چې دي د ګروپ فسټ ا میټل نایټریټ شو دا چې موږ هیټ کو نو دا څه کېږي ډیکمپوز کېږي ډیکمپوز بشي مطلب دا دی چې ماتېږي به نو که تاسو ځان یادوئ نو اولنی چې دی لیتیم نایټریټ چې موږ کله هیټ کو نو هغه موږ لیتیم اکساید راکوي نایټروجن ډای اکساید راکوي او اکسیجن راکوي او دا باقي ټول چې دي نو دا به موږ له نایټرایټ راکوي او اکسیجن به راکوي اگزامپل ایسو सोडियम नाइट्रेट दा दिल को सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन पोटाशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन जिसे पोटाशियम लानी बिया रुबिडियम दे नो कसो कम ना रुबिडियम नाइट्रेट ना पता से उधर की रुबिडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन दस तरह शो द नाइट्रेट चीज़ आगे स्टेबिलिटी मतलब दायरा चीज़ हीट था अनस्टेबली दबा डिकम्पोज की वस ट्रेंड्स बाय څنګه په ګروپ کې کم یو بس زیات ډیکمپوز کیږي دا برا او کداله پاسه دا لیتیم دی دا تاسو سره دی سیزیم چې دا بس زیات ډیکمپوز کیږي کدا بس زیات پاسانه ډیکمپوز کیږي کدا پاسانه ډیکمپوز کیږي نو دا موږ په دویم حصہ کې وایو د ټاپک دویم حصہ کې اوس راشه effect of heat on carbonate effect of heat on carbonate په کاربونیټ باندې د ګروپ فسټ ا د هیټ سره افیکټ دی لکه زما سره شو میټل کاربونیټ جنرالي ما واغستو دا ما څه کو هیټ می کو نو زه اوس ګورم چې آیا دا ډیکمپوز کیږي که نه ډیکمپوز کیږي او که ډیکمپوز شي نو چې ماله به څه پراډکټ راکوي نو په دې کې لیکلی دی اولنی لیتیم کاربونیټ لیتیم कार्बोनेट دا ما څه کو هیټ می کو نو دا به مال راکړي لیتیم اکساید پلس کاربن ډای اکساید مینس چې کله موږ لیتیم کاربونیټ هیټ کو نو دا موږ راکړي لیتیم اکساید او زموږ سره د کاربن ډای اکساید چې دی هغه ته لوړ کیږي دا باقي اکساید چې دي د باقي اکساید اکساید نو کاربونیټ د دې باقي کاربونیټ لپاره به زه ولیکم میټل کاربونیټ دا چې موږ هیټ کو دا چې موږ هیټ کو نو دا څه دي سټیبل دي دے ډو نه ډیکمپوز دا میټل کاربونیټ د باقي د الیمنٹ دا چې دي دا چې موږ هیټ کو نو د دې ریاکشن نه کیږي دا څه شی دی स्टेबल दी सर पते बंद टॉपिक ख़त्म शो पदे के द कार्बोनेट की सिर्फ लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज की लिथियम ऑक्साइड था कार्बन डाइऑक्साइड था और दा बाकी मेटल कार्बोनेट चीज़ी लगा जवाब आखलम सोडियम कार्बोनेट दामा हीट को डायरेक्शन न की जैसे पोटाशियम कार्बोनेट दामा हीट को डायरेक्शन न की दा न डिकम्पोज की न माती استاد سره په دې باندې دا ټاپک هم ختم دا خو ډېر سمپل شو ګوره که تاسو خیال وکړئ د لیتیم د خپل ګروپ اولنی ممبر دی بیا پسې دی سوډیم بیا پوټاشیم بیا روبیډیم نو اکثر د ګروپ اولنی ممبر چې دی د هر یو ګروپ چې دی د دې باقي ممبر سره ډیفرنسز ښیي نو دلته کې وګورئ ډیفرنسز وښوه که نه د کاربونیټ چې دی ډیکمپوز کېږي او د باقي د کاربونیټ چې دی دا نه ډیکمپوز کېږي دیسی که تاسو نایټریټ کې وګورئ نو د هغې لیتیم نایټریټ ډیکمپوز کېدو خو پراډکټ بدل و او د باقي کاربونیټ چې وو د نایټریټ چې وو هغه هم ډیکمپوز کېده خو اینډ پراډکټ یې څه بدل و نو دا ستاسو سره شو د کاربونیټ ډیکمپوزیشن صرف اولنی لیتیم کاربونیټ چې دی هغه ډیکمپوز کېږي چې تاسو له لیتیم اکساید راکوي او کاربن ډای اکساید راکوي او دا باقي چې دی دا ټول څه دي سټیبل دي دا به نه ډیکمپوز کېږي हाँ बल कंपाउंड समझ सर दे इफेक्ट ऑफ
heat on hydrogen carbonate was hydrogen carbonate tamanga generally walo no hydrogen carbonate the alkali metal zamang sara decompose ki zabada sewala metal hydrogen carbonate dachi manga heat ko energy wala work ko da manga rakai corresponding carbonate hydrogen carbonate से बदली शी carbonate से बदली शी metal carbonate plus carbon dioxide plus H2O बस है लका जब एग्जांपल वाखलम sodium hydrogen carbonate that is a heat कम नमाला बराकी sodium carbonate plus carbon dioxide plus water similarly potassium hydrogen carbonate that is a heat कम हमारा बरा की potassium carbonate plus carbon dioxide plus water दाम सास्त्र सिंपल है चिकला द ग्रुप फर्स्ट ए हाइड्रोजन कार्बोनेट थी द मंग हीट को द डिकम्पोज की कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट था with the evolution of carbon dioxide and the production of water. That the three product badar kai carbonate, carbon dioxide, and water. That three badar kai. No da ustav sara thermal stability of the nitrate, carbonate, and hydrogen carbonate of group first A elements. Was zamang sara dade stas kuri book ji kam topic work kada de. दे was among sara dvayama hisa da explaining the trends in stability basically sastra badade topic dvayama hisa shwa explaining the trend in stability in terms of the polarizing power या ability the positive one that's also the topic dvayam isashwa lakamang which zamang sarada da three compound metal nitrate tissue decompose show metal carbonate tissue decompose show similarly metal hydrogen carbonate the decompose show why was padi ki manga the trend chide the trend and stability da explain kau ho pa kam term ke pa kam sense ke the polarizing ability of the positive ion da the master zabada nitrate wala ma metal nitrate da the master da do chizun na jod de the nitrate ion na और the metal ion na there the दो चीज़ों ना जोड़ दे the metal ion ना जोड़ दे और the सी ना जोड़ दे the nitrate ना जोड़ दे this है जमा सारा दा metal carbonate दा हम दा दो चीज़ों ना जोड़ दे the metal ion ना जोड़ दे और the carbonate ion ना जोड़ दे similarly जमा सारा metal hydrogen carbonate da हम दा दो चीज़ों ना जोड़ दे the metal ion ना और the hydrogen carbonate ना जोड़ दे हाँ जो वैसे स्टेबिलिटी की चिकम ट्रेंड दे दा एक्सप्लेन कोमा खुदा से एक्सप्लेन कोमा द दे पोलराइजिंग पावर बांधी बेसिकली द रिएक्शन ना दे बर्दाश्त मास जस्ट आसे आगा नाली करे निश्चित दाचा देखी रिएक्शन आगा एरो होने लगी द रिएक्शन ना दे आसे मां दम जुदा कर दे वरना से
اوس موږ دا ایکسپلین کوو چې زموږ سره د دې دا پولرایزینګ پاور موږ څه ته وایو بیسیکلی چې دا میټل نایټریټ زه کله هیټ کومه نو د دې کیټاین زه پاور ګورم چې په ده کې څومره پاور دی چې دی زما سره دا نایټریټ مات کړي. لکه زه به داسې ولیکم چې میټل نایټریټ داسې دا زما سره دی کیټاین. تاسو په دې بک کې ورته لیکلی لکه پازیټیو آین او دا حصه زما سره ده NI. دا د ټولو کمپاوند لپاره د نایټریټ کاربونیټ او هایدروجن کاربونیټ لپاره دا قصه ده. اوس د دې پازیټیو آین یا د دې کیټاین به زه سټډي کوم د ده به زه وایم پولرایزینګ پاور به یې ګورم او د دې NI به زه ګورم پولرایزیشن. داسې به زه سټډي کوم د ده زه پولرایزینګ پاور او د ده پولرایزیشن. لکه زه به داسې وایم چې دا زما سره لرګی دی ووډ دی او دا زما سره تبر دی تبر دی. دا تبر زه رااخلم او دا لرګی پیچوم. لکه دلته کې زه دا کیټاین نه اخلم او دا NI پیچوم. تاسو به خپله وګورئ که دا ایکس دا تبر زما سره پاورفولي طاقتوري نو دی به دا لرګی چوي که نه ماته به. نو سیمیلرلی که دا میټل آین چې دی دا زما سره طاقتوري پاورفولي مطلب دا دی چې د پولرایزینګ پاور سی وایي نو دی به په دې NI کې پولرایزیشن جوړ کړي. پولرایزیشن مینس په ده کې به پول جوړ کړي نو دی به مات کړي نو دی به زما سره څه شي ډیکمپوز به شي. دی به زما سره ډیکمپوز شي. او که د پولرایزینګ پاور کم و د دې کیټاین یا د پازیټیو آین پولرایزینګ پاور سیوا و فرض کړه نو دی به دا په اسانه ماتولی شي. نو چې په اسانه یې ماتولی شي نو دی به په لږ ټمپریچر ډیکمپوز کېږي. زه به یم چې دا انسټیبل دی. که د ده پولرایزینګ پاور چې دی کم و او که د ده پولرایزینګ پاور یا پولرایزینګ ایبیلیټي کمه وه نو دی به دا NI لکه دا تبر کمزوری دی نو دی به دا لرګی په اسانه نشي ماتولی. نو مطلب دا دی چې بیا به وله زیات هیټ پکاري نو چې زیات هیټ پکاري نو ترمل سټیبیلیټي به بیا زموږ سره صحیح زیاته به چې زیات هیټ وپکاري. اوس د ده د پولرایزینګ پاور یا د پولرایزینګ ایبیلیټي زموږ سره په څه باندې ډیپینډ کوي نو دا زموږ سره ډیپینډ کوي په چارج ډینسټي باندې. دا باندې ډیپینډ کوي په چارج ډینسټي. نو دا تاسو ته په د نیکسټ ټاپک کې زه اوس ایکسپلین کوم. زما سره اوس دا د فسټ ا پولرایزینګ پاور موږ ایکسپلین کوو. پولرایزینګ پاور یا ایبیلیټي دا زما سره دی لیتیم سایز یې ورکوټی دی. بیا دی سوډیم سایز یې غټ شو. بیا دی پوټاشیم سایز یې ښه غټ شو. بیا دی روبیډیم سایز یې ښه غټ شو او دا د دې ټولو سره دی زما سره نایټریټ. ها په دې لکه زما سره دا فارموله ده میټل نایټریټ. ها اوس په دې ټولو باندې تاسو ته پته ده چې +1 چارج دی. دلته کې په دې فارموله باندې زموږ سره څه چارج دی +1 په دې باندې +1 په دې +1 په دې +1 په دې +1. اوس د دې کې تر سایز غټ دی نو دا چارج دې سایز ورکوټی دی نو دا چارج په دې لږ ځای باندې کانسنټریټډ دی نو دا آین چې دی پاورفل دی طاقتور دی. دلته کې هم دقه یو چارج دی خو په غټه ایریا خور دی نو چې په غټه ایریا باندې دا چارج خور شو نو دا چارج کمزوری شو نو چارج ډینسټي په ښکته باندې زموږ سره څه شوه کمیږي. دلته کې دا سایز ښه غټ شو هم دقه یو چارج چې دی په دې
ډیره ایریا باندې خور شو نو د چارج ډینسټي څه شوه کمه شوه دلته کې دا سایز ښه غټ شو همدغه یو چارج چې دی په دې ډیره زیاته ایریا باندې خور دی نو زموږ سره دلته کې چارج ډینسټي چې څه شوه ښه کمه شوه دا کمزوری کېږي مطلب دا دی چې موږ ډاون د ګروپ راځو نو زموږ سره چارج ډینسټي مطلب دا دی چارج پر یونټ والیوم دا څه کېږي ډیکریز کېږي چارج ډینسټي نو چې چارج ډینسټي ډیکریز کېږي نو زموږ سره پولرایزینګ پاور چې دی دا هم زموږ سره څه کېږي ډیکریز کېږي چې موږ ډاون د ګروپ راځو سایز څومره زموږ سره غټېږي نو د دې کیټاین پولرایزینګ پاور چې دی زموږ سره کمیږي مطلب دا دی چې دا تبر زموږ سره د مثال فرض کې زه واخلم چې دا زما سره تبر دی نو دی کمزوری کېږي نو چې دی کمزوری کېږي نو دی به دا نایټریټ چې دی نشي ماتولی نو چې نشي ماتولی نو سټیبیلیټي به زموږ سره څه کېږي سټیبیلیټي به سیوا کېږي لکه د پولرایزینګ دی به دا نایټریټ ډېر په اسانه باندې ماتوي د پولرایزینګ پاور سیوا دی دا یو چې دی دی به دا نایټریټ لږ په ګرانه ماتوي دا یو چې دی دی به یې ښه په ګرانه ماتوي دا یو چې دی دی به یې ښه په ګرانه ماتوي نو سټیبیلیټي دا الټه خبرې دي د پولرایزینګ پاور چې دی دا به په ښکته باندې زموږ سره څه کېږي پولرایزینګ پاور دا به ډیکریز کېږي او سټیبیلیټي به زموږ سره څه کېږي انکریز کېږي نو مطلب دا دی موږ دا سټیبیلیټي په کم ټرینډز کې ووې ان ټرم آف د پولرایزینګ پاور آف د کیټاین لکه تاسو اوس سمرایز کما زما سره دی لیتیم نایټریټ سوډیم نایټریټ پوټاشیم نایټریټ روبیډیم نایټریټ ها دا زما سره هغه اناین دی اناین نو کیټاین سوري دا کیټاین چې دی د پولرایزینګ پاور ډېر زیات کم دی د پولرایزینګ پاور ډېر زیات سواری نو دی په اسانه باندې دا اناین ماتوي نو دا یو به ستاسو سره ډېر په اسانه باندې ډیکمپوز کېږي دا یو چې دی دا به په ګرانه ډیکمپوز کېږي دا به ښه په ګرانه ډیکمپوز کېږي دا یو به ښه په ګرانه ډیکمپوز کېږي نو زموږ سره سټیبیلیټي به څه شي ډاون د ګروپه انکریز کېږي چې دی په ګرانه باندې ډیکمپوز کېږي نو دا زیات سټیبل شو که نه ښکته به دا به ستاسو سره شي موسټ سټیبل او دا یو ستاسو سره شو لیس سټیبل دی به ډېر زیات هیټ غواړي نو ستاسو سره جنرالي دا شوه چې موږ ډاون د ګروپ راځو سمرایز کوم ده چې موږ ډاون د ګروپ راځو نو زموږ سره د کیټاین پولرایزینګ پاور چې دی هغه کمیږي ځکه چې د کیټاین سایز غټېږي نو چارج ډینسټي پې کمیږي د پولرایزینګ پاور یا پولرایزینګ ایبیلیټي زموږ سره څه کېږي هغه کمیږي نو ډاون د ګروپ موږ راځو سایز د کیټاین غټېږي پولرایزینګ پاور چې دی د زموږ سره څه کېږي هغه کمیږي نو د نایټریټ سټیبیلیټي سیوا کېږي مطلب دا دی چې څومره د کیټاین سایز غټي نو همره به د نایټریټ چې دی سټیبیلیټي سیوا به نو زیات ټمپریچر به غواړي داسې دا خبره اګزیکټلی زموږ سره د کاربونیټ لپاره هم شوه د کاربونیټ لپاره لکه لیتیم کاربونیټ دا زموږ سره ډیکمپوز کېدو که نه سایز ورکوټی دی نو دی د په اسانه باندې ماتوي او دا باقي کاربونیټ چې زموږ سره لکه لیتیم شو بیا سوډیم کاربونیټ شو پوټاشیم کاربونیټ شو نو په ښکته باندې که تاسو وګورئ سایز زموږ سره غټېږي نو د پولرایزینګ پاور چې دی هغه کمیږي نو دا څه کېږي سټیبل کېږي نو دا دواړه ځکه زموږ سره ځکه نه ډیکمپوز کېږي هم دا خبره زموږ سره د هایډروجن کاربونیټ لپاره هم ده میټل هایډروجن کاربونیټ د دې لپاره هم ده لکه لیتیم هایډروجن کاربونیټ سوډیم هایډروجن کاربونیټ پوټاشیم هایډروجن کاربونیټ دا ټول چې دی ډیکمپوز کېږي خو د سایز ورکوټی دی نو دا به په اسانه باندې ډیکمپوز کېږي د سایز بیا لږ غټ شو نو دی به لږ په ګرانه ډیکمپوز کېږي د سایز ښه غټ شو نو دی به ښه په ګرانه ډیکمپوز کېږي نو د ده به سټیبیلیټي به صحیح په ښکته باندې
انکریز وي موست سټیبل به ښکته او بله چې زموږ سره دی هغه به صحیح لیس سټیبل وي. د ټول لپاره دا خبره شوه. نو بیا ستاسو د ټاپک چې کله شروع کېږي تاسو کوم سټیټمنټ ما ویلی ما دا لا پرېږدئ. ستاسو دا د ټایټل لاندې کوم سینټنس لیکلی دی دا اوس زما سره د ګروپ فسټ ای یا د سیکنډ ای دواړو نایټریټ په فرض کې کمپیر کړمه. دا زما سره ګروپ فسټ ای دی لکه لیتیم نایټریټ. د دې بل به زه واخلم د دې لاندې بیا دی سوډیم نایټریټ. بیا بل پیج به درته ولیکمه. ها دا د فسټ ای شو lithium nitrate, sodium nitrate, potassium nitrate, rubidium nitrate. The second A बरतौली का फर्ज क्या the second A की जमा सरा दादी beryllium nitrate, magnesium nitrate. the beryllium second A the valency 2 and amanga whole 2 लिखो. बया पे जमा सरा दे कैल्शियम नाइट्रेट या द सिदावलम स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट. द फर्स्ट एवर सेकंड एज अ कंपैरिजन को वस द स्टेबिलिटी खबर डाउन द ग्रुप से कीगी इंक्रीज कीगी बस कच्ची साइज कतबान जमंग सरा घटीगी जमंग सरा चिखकला सारी दा फार्मूले जमंग सरा दा सीधा 2 2 में कच्ची दी वैलेंसी खुद जमंग सरा 1 दा वस जमंग सरा डाउन द ग्रुप की जरा जमा नो साइज घटीगी नो स्टेबिलिटी सकीगी आगा सेवा कीगी मोस्ट स्टेबल दा ډیر زیات هیټ غواړي او لپاسه به صحیح لیس स्टेबल मतलब دا چې د کیټاین سایز غټیږي نو سټیبیلیټي به سکیږي زموږ سره سیوا کیږي. دا کیټاین کمزوری کیږي نو دا اناین بیا نشي ماتولی زیات ټمپریچر به غواړي د ډیکمپوزیشن لپاره. د سیملرلی دا خبر ایگزیکټلی په دې کې ده په ښکته چې موږ هم راځو په دې باندې ټول باندې +2 چارج دی نو چې په ښکته باندې زه راځم نو دغه +2 چارج چې دی دا کمزوری کیږي سایز غټیږي په هغې باندې خورېږي نو ښکته زموږ سره موست سټیبل دی زیات هیټ به غواړي او دا لپاسه چې دي دا لیس سټیبل دي. اوس که دا دواړه ګروپونه زه سره کمپیر کړم که تاسو وګورئ چې موږ د لیفټ نه رایټ ته راځو نو سایز څه کېږي ورکوټی کېږي په دې کې داسې راځو نو سایز څه کېږي ورکوټی کېږي نو چې سایز ورکوټی کېږي نو سټیبلیټي زموږ سره څه کېږي کمیږي ځکه بره سایز چې دی ورکوټی دی نو لیس سټیبل دی په دې کې بره سایز ورکوټی دی لیس سټیبل دی خو که زه په پیریډ کې داسې ځم کارسپانډینګ داسې ځم نو سایز ورکوټی کېږي نو ځکه دی وایي دا کمپاؤنډ چې دي دا به د دې سایز غټ دی که د دا فسټ ای سره د سیکنډ ای سره کمپیر کړم د دې سایز غټ دی نو چې سایز غټي نو زموږ سره سټیبلیټي صحیح څومره سایز غټیږي نو سټیبلیټي صحیح سیوا کېږي. نو ځکه وایي د کمپاؤنډ آف د ګروپ فسټ ای چې دي compound of group first A element are more stable to heat than the corresponding compound of the group second A with the exception of lithium compound. The lithium the first group first A or a member there نو ځکه دا د صرف exception دی خو که تاسو جنرالي ووایئ چې د دې سایز غټ دی د ګروپ فسټ A نو دا موست سټیبل دی د ګروپ سیکنډ A سایز چې دی زموږ سره ورکوټی دی دا لیس سټیبل دی. او په هر یو ګروپ کې چې موږ ډاون د ګروپ راځو نو د کیټاین سایز دا ساتئ ګوره د کیټاین خبره به کوئ ځکه چې دې ته ویلی شي د polarizing power ورته ویلی شي polarizing power یا ability. نو دا اوس تاسو سره د ګروپ فسټ ای نایټریټ کاربونیټ او هایډروجن کاربونیټ سټیبلیټي ترمل سټیبلیټي یا په هغې باندې هیټ افیکټس او بیا د هغې ټرینډس ټاپک لږ کمپلیکیټډ دی خو که تاسو زما په شانتې په دې 2 حصو کې سټډي کوئ چې اول وګورئ چې نایټریټ ډیکمپوز کېږي که نه او که ډیکمپوز کېږي نو څه پراډکټ راکوي بیا د کاربونیټ ډیکمپوز کېږي که نه او چې ډیکمپوز کېږي نو پراډکټ څه راکوي بیا د هایډروجن کاربونیټ دا ډیکمپوز کېږي او که نه ډیکمپوز کېږي او چې ډیکمپوز کېږي نو څه پراډکټ به راکوي. دا یو ټاپک شو.
بیا د دې کاربونیټ نایټریټ هایدروجن کاربونیټ د دې چې زه په دې ګروپ کې په ښکته راځم نو د دې سټیبیلیټي به سیوا کېږي که کمیږي خو موږ په کم ټرم کې سټډي کوو پولرایزنګ پاور پولرایزنګ پاور زموږ سره بیا ډیپینډ کوي د کیټاین په څه باندې په چارج ډینسټي باندې چارج ډینسټي نو چې په څومره د چارج ډینسټي سیوای مطلب دا دی څومره سایز ورکوټی او چارج پې سیوای نو موږ وایو چارج ډینسټي سیوای نو چارج ډینسټي سیوای نو دی به په اسانه باندې دا اناین چې دی ماتای نو لږ ټمپریچر به پکاري نو لیست سټیبل وي او کله د سایز غټیږي نو د پولرایزنګ پاور چې دی زموږ سره کمیږي نو دی به دا اناین چې دی په اسانه نشي ماتولی چې په اسانه نشي ماتولی نو زیات هیټ به پکاري نو چې زیات هیټ پکاري نو زیات زموږ سره څه شو سټیبل شو لیکچر ډېر اوږد شو تاسو څه کوېسچن وي نو تاسو هغه کوېسچن کولی شئ بیا ورته انشاءالله کلیر شي د نیکسټ ټاپک دپاره پورې الله په امان